بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. جی پرون سبق کې منګه تمنی ویلې و چې په انشاء طلبي منګ ویلو چې انشاء طلبي په 15 قسمه باندې دا امر دې نه دا استفهام دې تمنی دا او ندا دا. پرون سبق کې منګ تمنی تعریف کړه او بیا تمنی د لپاره کومه دا وتر راځي او تمنی د ترجی مې فرق وا خبره تر شو. نن سبق کې په انشاء طلبي کې 15 نمبر قسم هغه ندا ده. نه اول د ندا تعریف کوي. ندا په لغت کې په معنی د आवाज کول یا سو غرا بلل او په اصطلاح کې ویل کېږي هو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو. طلب الاقبال بحرف نائب منام ادعو چې دا چا توجه طلب کول په داسې حروف سره چې هغه حرف د ادعو قائم مقام وي. دا چا توجه طلب کول په داسې حروف سره چې هغه حروف د ادعو فعل یا د انادي فعل دا قائم مقام وي. انادي وصل لګي نه کړه انادي بګم ده پوه طلب الاقبال بحرف نائب منام ادعو. نائب منام قائم مقام. نائب منام معنی قائم مقام. هو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو چې دا چا توجه طلب کول په داسې حروف سره چې هغه حروف د ادعو قائم مقام وي. د ادعو د پارسوي قائم مقام وي. د ادعو یا د انادي او د دې د پاره د ندا د پاره اته ټکی راځي. یو خو تاسو پرې نومیر او بری کې ویلي د حروف ندا سوري 15 واو دا آیا حیا اے او حمزه المفتوحه یا آیا حیا او اے حمزه المفتوحه دل لګي ما قدي ودین علاوه به درې نور دي. یو به کې یو به کې آی او یو به کې وا آی او وا انو هغه 15 تاسو یاد کړی دي. یا آیا حیا ای حمزه المفتوحه او او آی یا بمت سره آی او وا دلته کې پدې کې د آیات نه عام دي. د غریب د پاره هم راځي او د بعید د پاره هم راځي. بل دا چې په ندا کې دا حروف ندا چې کوم دي ادوات الندا دا کله کله په لفظونو کې حذف هم لګا علماء کې یوسف اعرض عن هذا مدل لګي یا حرف ندا چې دا محذوف ده وې باندې او ادوات الندا سوري اتا کم دي. یا آیا حیا ای حمزه المفتوحه او وا پدې کې دا حمزه او ای دا قریب د پاره دي. حمزه المفتوحه او ای دا سره پاره دي دا قریب د پاره او د دین علاوه د باقی شپږ کم دي نه دا راځي د بعید د پاره. لکه پوه شوي یو خبره موږ وکړه چې د ندا لغوي معنی سره اواز کول چاته څوک راغوښتل او په اصطلاح کې طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو چې دا چا توجه طلب کول په داسې حرف سره چې هغه د ادعو یا د انادي فعل سوي قائم مقام وي. لکه تاسو ترکیب کوئ تاسو یا حرف ندا قائم مقام د ادعو فعل لکه دا اصل کې دا یا او حیا او آیات د لاندې فعل دین دا محذوف ده. فعل به پټ مقدر ده. ادعو معنی دا زه دعوت در کوم تا دا. انادي معنی دا زه आवाज کوم تا دا. نو انادي فعل حذف کړل ادعو فعل حذف کړل او د دې نو ورستو د دې په ځای باندې چې نه حرف ندا دایره وړي دي. بیا د دې حرف ندا ورستو چې دا منادا راځي. یو منادي یو منادای. منادي دا आवाज کوم کې دوی منادا چې आवाज کولای شي او د منادا اعراب تاسو ویل دی چې کله منادا مفرد معرفي نو مبني به په ضمیر باندې په علامه د رفع باندې او دا شان کله تاسو منادا مضاف یا شی مضاف نو بیا منصوب هغه خبره تر شي. او ادوات النداء سوري اتا 15 خو موږ مخکې کړی دی. یا آیا حیا ای حمزه المفتوحه درین علاوه درې آی او وا دا اته دي د ادوات النداء وي. په دې اتو کې دوا حمزه او ا دا پکې د قریب لپاره راځي او د دین علاوه د شپږ دین سره لپاره راځي بعید لپاره راځي. یو دا خبره. بل دو قاعده دي. یو قاعده دا چې کله بعید دا په منزله د قریب باندې راوړل کېږي
یعنی بعید د قریب په درجه کې اچولې کیږي. مطلب دا دی چې لکه یو څیز بعید وي نو هغې ته به زه دا کومه حروف ندا چې د بعید دپاره راځي نو بعید سره به ورته اواز کوم که نه آیا حیا آیا آیا ها ها آیا آیا او حیا او یا او دا شان دي آی پوه شوئ. نو د دې بعید دپاره خو دا الفاظ وضع شوي یعنې د همزې مفتوحې نه علاوه او د ا نه علاوه د هغې دپاره دا حروف چې دا وضع شوي دي نو د بعید دپاره موږ دا حروف استعمالو یو همزه مفتوحه او بل څه خو کله کله داسې که نه چې دا بعید په منظره د قریب باندې وګرځولی شي او د بعید ته په داسې حروفو سره اواز وکړلی شي کوم چې د قریب دپاره دي. لکه شاعر وایي السکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکانو. دا پوخا په زمانه کې به دې سلو که نه چې لکه دا عربیان چې دا خانه بدوش وو. خانه بدوش معنی د یو ځای نه بل ځای ته بتلل یو ځای کې به پړه غورځو کوم ځای کې چې به اوبه وي کوم ځای کې چې به واښه وو هلته کې به وو چې د هغه ځای نه به واښه لاړل اوبه به لاړل د هغه ځای نه به بل ځای ته لاړل بل ځای ته لاړل. نو کله کله به داسې وچې لکه د دوی به هلته کې د یو بل سره ټانکې ولګېدې زنانه به د هغې سره به یو بل باندې به مین شول. نو چې کله به هغه موده به ختمه شوله زنانه والا طرف والا په خپل علاقې ته لاړه او دوی به خپل علاقې ته لاړل نو بیا به چې ته ملاقات نه کېدو. نو چرته دا شاعر چې دی نو په نعمان الاراک دا د یو ځای نه نوم دی د تعارفات او د طایف په منځ کې چې دی دا یو ځای دی نو هلته کې چرته د دوی ملاقات شوی نو دی بیا وروسته وایي چې السکان نعمان الاراک تیقنوا ای د نعمان الاراک اوسېدونکو تاسو یقین حاصل کوئ بانکم فی ربع قلب سکانو چې دا زما د زړه په کور کې چې دا ګورې اوسېږئ. نو دلته کې دا سکان نعمان الاراک یعنې د نعمان الاراک باشندو ته د هغې هغه خلکو ته اواز کول دي. نو شاعر په کوم ځای کې دی او نعمان الاراک په کوم ځای کې دی خو لکه هغه بعید په منزل د قریب باندې ګرځولی دی چې مطلب ته خو زما د مسافت په اعتبار سره د جسم په اعتبار سره قرآن لري خو نور مې ګوره په زړه کې او په ذهن کې مې په هر وخت کې چې دا ما ته مستحضر یاد یې راته نو په ذهن کې یاد وي د هغه یاد د وجې نه دې ته د قریب اشاره وکړله د بعید ونه کړله. په دې باندې پوه شوئ. محل الاستشهاد دلته کې څه دی السکانو چې دلته کې حمزه چې دا د بعید دپاره د بعید دپاره چې دا استعمال شوي ده او دلته کې قرینه سره چې لکه دا محبوبه د شاعر په دې زړه کې او دا په دې ذهن کې مستحضر د موجود ده لکه په دې باندې پوه شوئ. نو دلته کې موږ ووایو چې کله کله دا بعید په منزله د قریب باندې عمره او کله کله داسې کېږي چې دا قریب په منزله د بعید باندې وګرځولی شي چې قریب په منزله د بعید باندې وګرځولی شي. مطلب یو کس تا ته نږدې دی نو چې نږدې دی پکار دی چې ته ورته اواز وکړې په ای او په حمزة المفتوحه سره خو دې نږدې کس ته د قریب کس ته ته داسې ادواتو ندا استعمالوي چې کوم د بعید دپاره استعمالېږي نو دا قریب په منزله د بعید باندې وګرځي قریب په منزله څه باندې وګرځي او دا قریب چې په منزله د بعید باندې ګرځي د دې درې وجې دي. څه وجې دي؟ درې وجې دي. یو وجه دا ده چې د دې متکلم په ذهن کې د مخاطب درجه چې دا ډېره زیاته لویه ده د مخاطب درجه چې دا څه ده ډېره لویه ده او کله چې دا متکلم د مخاطب ته आवाज کوي نو په حرف ندا بعید سره ورسره وږي چې مطلب دا چې ستا د مرتبه او ستا د درجه زما په دې زړه کې دومره لویه ده ګویا چې ته زما نه ډېر زیات لرې. لکه یو غلام خپل آقا ته وایي آقا یې ورسره ډېر زیات ښه کوي او هغه ډېر زیات د ده خوښ وي نو دی ورته وایي ایا مولایا اوس دی خو د خپل آقا خواته دی آقا یې د ده خواته دی خو دی خپل آقا ته با حرف ندا بعید سره اشاره کوي دغه کوي आवाज کوي وای ایا مولایا. نو اوس دلته کې د خپل آقا غ صفت بیانوي د خپل آقا چې زما د آقا زما سره دونه ښه دی او دومره احسانات دي په ما باندې او دومره اوچت مرتبې والا دی چې گویا کې هغه زما نه لرې دی نو د هغه ورته استعمال کړله دا حرف ندا بعید ورته استعمال کړله هلکه پوه شوې دې باندې. او کله کله داسې وي چې لکه د متکلم ته دا مخاطب دا درجه ډېره زیاته ښکته ښکاري مطلب دی سپک ګڼي سپک ورته ګڼي نو گویا کې دی په دې سپکوالي کې دومره دی چې دی زما خواته خو دومره سپک دی گویا کې چې دی زما خواته اړوشتی نه لرې دی دی آیا هذا اوس ستا خواته هغه دی او ته ورته آیا هذا
او مخکې تاسو ته دا ویل شو چې هاذا چې نه د تحقیر لپاره راځي لکه خو د اسم اشاره لپاره وځي څلورم باب کې ان شاء الله د دې باس راځي چې دا هاذا اسم اشاره وځه خو د دې شوی د دغه لپاره حقیقي معنی اشاره ده لیکن کله کله دا د تحقیر لپاره هم راځي نو دا آیا هاذا نو دلته دا آیا هاذا ته چې کسر ده کې دا دغه د چې درجه دا کمزوري ده تحقیر ده پوه شئ یا د دې وجه دریم نمبر وجه دا ده چې قریب او منزله د بعید باندې ګرځول کېږي دا غي دریم وجه دا ده چې دا متکلم دا مخاطب چې نه دا سامع او مخاطب دې چې نه دی غافل وي او دا خوب ولا ورغله یا چې ته پزله باندې چې بل غم دې ذهني پریشانی دی ورته او ته متوجي نه لري ناغه ته څه یو کې آیا فلان لکه پلان کیا نو ذا آیات دې کنه دا خو لکه د بعید پر راځي خدل کې دا مخاطب دا سامعات نه دی غافل نه یو خوب ورغله یو ته سبل څه ذهني پریشانی نه دا غیر وجنه ته د आवाज کې په حرف ندا بعید سره پرې باندې پوښوي نو د دې تعریف مونږ وکړو او یو ادوات النداء مونږ بیان کړل دا غي نه بعد مونږ وی چې کله کله دا قریب بعید په منزله دا قریب باندې راځي او کم چې د قریب د لپاره د غدي اسم حروف النداء دي نه د بعید لپاره استعمال وجه دغه ته قرینه چې لکه دل کې دا مخاطب نو متکلم پر ذهن او فضل کې موجود دی نو د بعید لپاره هم څه استعمال د قریب حرف النداء استعمال او کله کله دا بعید دا قریب په منزله د بعید باندې وګرځي او چې قریب په منزله د بعید باندې ګرځول کېږي د دې درې وجې دي څو وجې دي درې وجې دي یا خو د دې وجې نه چې د متکلم په ځای کې د مخاطب درجه اوچته وي یا د متکلم په ځای کې د مخاطب درجه کته وي او دریم نمبر چې دا متکلم ته مسامع او مخاطب دا سوي غافل وي یا زیر پریشان وي په دې پوه شئ دا د حقیقي معنی مجازي معنی وي ما وګورئ ورته واما النداء او هر چې ندا ده ندا په لغت کې په معنا आवाज کول راغختل او په اصطلاح کې فهو طلب الاقبال بحرف توجه طلب کول لپداس حرف سره دا چا توجه طلب کول پداس حرف سره نائب معنا به ادعو چا قائم مقام د ادعو وي یعنی دا حروف ندا چې قائم مقام د ادعو فعل وي یا د انادي فعل وي وادوات ثمانيه او د دې ادوات النداء دا اتدي اګم کم دي یا حمزه ا آی آیا حیا او وا نو تاسو سموي له یادول لپاره دا چې پنځه کوم مکه یاد کړی دي یا آیا حیا ا او حمزه مفتوحه او آی او وا دا جنین دا پکې د ندا لپاره دي فلا حمزه و ای للقریب وغيرهما للبعيد حمزه او ا د قریب لپاره دي او د دې علاوه چې نانو د بعید لپاره دي دا به قاعده بیانې وقد ينزل البعيد منزله القريب او کله کله راکوزولېږي دا بعید په منزله د قریب باندې مطلب دا دی چې کوم حروف ندا د بعید لپاره استعمالي غته د قریب لپاره استعمالي او چې کله کوم د قریب لپاره استعمالي غته د چا لپاره استعمالي د بعید لپاره فینادی بالحمزه نو دې आवाज کولېږي دی بعید आवाज کولېږي په حمزه سره او پس سره په ا سره اشاره نه بغیر خبر ده اشاره الى انه لشده استحضاره في ذهن المتكلم چې دا پس متکلم په ذهن کې ډیر زیات مستحضر وي سواره کله حاضر ماو دا دې څنګه گویا کې چې دا د سره خواته ده هغه په شوې دې چې دلته چې د سره خواته ده نور غاټي زیات لري ده و دې ورته आवाज کې په ندای قریب سره قول الشاعر أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلب سكان أسكان نعمان الأراك اے د نعمان الأراك اسیدونکو نعمان الأراك ما تسوی د عرفات او د طائف په منځ کې یو ځګینه نوم دی ها نو اے داغي اسیدونکو سکان د ساکن جمع ده اسیدونکی اسم فاعل جمع تيقنوا تيقنا تيقن باب تفاعل لدى امر صيغه تيقنا تيقنوا تاسو ټول یقین حاصل کړئ بانکم فی ربع قلب سکانو چې بشک تاسو د زما د زړه په کور کې اوسیدونکو ربع مفرد ده ربع مفرد ربوع ارباع جمع ده کور ته ویل کېږي کور ته سکان اوسیدونکو
اسکان نعمان الاراک تيقنوا بانکم فی رب قلب سکانو چې اې د نعمان الاراک اوسیدونکو تاسو یقین حاصل کړئ چې تاسو زما د زړه په کور کې اوسېږئ. وقد ينزل القريب منزله البعيد او کله کله دا قریب راوړل کېږي په منزله را کوزول کېږي په منزله د بعید باندې فینادا باحد الحروف الموضوعه له نو دوی ته आवाज کول کېږي په یو دغه حروفونه کم چې وسکل شوی دی د دې لپاره اشاره د وجه اشاره الى ان المنادى عظیم الشان رفيع المرتبه چې دا منادا دا عظیم الشان دا او رفيع المرتبه مرتبه اوچته ده شان اوچته مرتبه اوچته ده حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعدا في المصافحة تر دې پورې چې شا گویا کې چې دا د درجه د لريواله كأن بعد درجه گویا کې د درجه د لريواله في العظم په دې لريواله کې د درجه د متکلم نه بعد فی المصافته دا بعد په مصافت کې مطلب دا دی کنه چې د متکلم په ذهن کې د مخاطب دا درجه دومره زیاده او دومره اوچته او دومره لوی ده گویا کې د وجه د زمانه لري دی ډیر زیات لري نه دی د سفر په اعتبار سره كقولك ايا مولاي وانت معه لکه ستا قول شو ايا مولاي ای زما غولا ای زما آقا وانت معه چې تو سره یې چې تو سره خواته نو دا خو منادا قریب شو کله ها منادا قریب شولا ازغه منادا قریب د پارتا د حروف ندا بعید راوړي نو مطلب دا دی چې لکه ته دومره اوچته شان او عظیم شان او اوچته مرتبه والے چې گویا کې ته تمام سفر په اعتبار سره لري زه موجه او اشاره الى انحطاط درجته یا به اشاره وی دی خبره ته چې د مخاطب د درجه کموالی ته یا به اشاره وی د درجه د مخاطب کموالی ته كقولك ايا هذا لمن هو معك لکه ستا قول ایا هذا ای پلان کیا ایا هذا لمن دا چر پر هو معك چې استا سره یعنی یو کس تا سره راته ایا هذا نو ستا خواته له تور ته بیا ملګه ایا سره دا کې په منځ دا بعید باندې ندا بعید د پاره کوم حروف استعمالېږي پوه شئ او دلته دا هذا د تحقیر د پر راځي متوستینو او اشاره نه به اشاره ویلا الى ان سامع غافل چې دا سامع سره غافل له ولي غافل لنحو نوم يقود له د کېدو د وجنه او ذهول یا د ذهني پریشانی د وجنه کانو غیر حاضر فی المجلس گویا کې په مجلس کې سره غیر حاضر دي مطلب ستامه ته په مجلس کې نهسته خو ذهني پریشانی د یا ودره ته چې گویا کاړو ستامه کې دشتانه کا قول کلی صحیح لګستا قول غافل سړی دا آیا فلان نه فلان کیا نه واستامه کې درې نږدې رہتا تا وته ته بیا آیا سره आवाज کې دا د بعید پر دا که پوه شو به باندې پوه شو یاد بشیره دا نو د ندا تعریف ادوات الندا او قاعده یو دا چې بعید په منزله د قریب باندې کله راوړل کېږي او دویم دا چې قریب په منزله د بعید باندې کله راوړل کېږي دا غي درې وجه نو تاسو یاد کې واړو شوی بل څه